اوس یو کس د شپې ویده کېږي نو کوم وظیفه به وایي؟ اللهم باسمک اموت واحیا. د دې نه علاوه نور ډېر وظایف په حدیثو مبارکو کې راغلي دي چې کله موږ د شپې ویده کېږو هغه وظایف به کوو. د څه دپاره؟ د اجر دپاره، د ثواب دپاره چې الله موږ له اجر او ثواب راکړي. پای کې لومړنۍ وظیفه زه تاسو ته وایم، که چېرې تاسو بیا دا لږه اوږده وظیفه وي خو فضیلت یې لږ ډېر وي، او که بیا تاسو خامخا دا یادول غواړئ نو هلته بچیګانو ته ووایئ چې تاسو ته بیا ولیکي، او که چېرې هغې نشي لیکلی نو بیا ما ته ووایئ، بیا به درله زه ولیکم. رافع ابن حدیج رضی الله عنه فرمایي ما د نبی علیه السلام نه اورېدلي دي چې کله انسان د شپې د خوب اراده وکړي او دی راشي ویده کېږي، خو اضطجع احدکم عن جنبه الایمن، یو کس راغی چردا مې کړی دی، دی ویده کېږي او په ښي طرف باندې سملاست و، په ښي طرف باندې دی څه شو؟ سملاست و. او بیا دا یوه وظیفه وویله. کومه وظیفه؟ اللهم اسلمت نفسي الیک ووجهت وجهي الیک والجأت ظهري الیک وفوضت امري الیک لا منجأ منك ولا ملجأ الا الیک اؤمن بکتابک وبرسولک. دا وظیفه ده. دا چې ما وویله نو په دې 10 سکنډه ولګېدل، ټوټل 10 سکنډه. اوس د دې کم انسان چې د شپې ویده کېږي او دا کلمات ووایي د دې اجر څه دی؟ فإن مات من لیلته دخل الجنة. که چېرې په دغه شپه کې دغه انسان مړ شو، دا څومره شپه چې د تېره کړې ده او په دغه شپه کې دا انسان مړ شو، دغه انسان دخل الجنة، دی به جنت ته ځي. دا ورته وګوره، د دې نه غټ فضیلت به کوم ځای کې؟ یو کس وایي که چېرې زه د شپې مړ شم نو څه به کومه؟ نو ته به څه وکړې؟ مړ کېږې خو بسې مړ کېږې، خو د شپې د ویده کېدو په ټیم کې دا کلمې ووایه. دا حدیث ترمذي را نقل کړی دی، د نبي علیه السلام مبارکې خبرې دي. نو لہذا کوم انسان دا وایي که چېرې نن شپه زه مړ شم او زه د جنت ته لاړ شم، نو هغه له پکار دي چې دا وظیفه دې وایي د شپې ویده کېدو کې، اللهم اسلمت نفسي الیک. بیا درته وایم اللهم اسلمت نفسي الیک ووجهت وجهي الیک والجأت ظهري الیک وفوضت امري الیک لا منجأ منك ولا ملجأ الا الیک اؤمن بکتابک وبرسولک. دا یاده کې ها، دا یاده کې. او د شپې د ویده کېدو په ټیم کې دا خامخا وایه، دا خامخا وایه. که چېرې د دې کلماتو یو نور فضیلتونه هم شته، خو غټ فضیلت یې دا دی که چېرې دغه شپه کې انسان مړ شو، دی به جنت ته ځي. بل د دې نه علاوه به نور څه وایو؟ فروه بن نوفل هغه د خپل د پلار نه، هغه د نبي علیه السلام نه نقل کوي، وی نبی علیه السلام نوفل ته وی چې اے نوفله، چې کله د شپې ویده کېږي نو قل یا ایها الکافرون صورت وایا. قل یا ایها الکافرون لا اعبد ما تعبدون. دا آخري صورتونه دي، دا خو ورچاله ورځي که نه. کله چې کوم انسان سوره کافرون ووایي د شپې، ثم نم علی خاتمتها فانها براءة من الشرک، بیا چې سړی ویده شي نو دغه سړی د شرک نه بری دی، دغه سړی خالص مومن دی. که دغه سړی له د شپې مرګ راغی دی جنتي دی، ولې؟ دی د شرک نه بری دی، دی د شرک خوا هم نه دی تللی. دا څومره غټ فضیلت شو چې د شپې ویده کېږو نو دویم عمل به دا کوو، سوره کافرون به خامخا وایو، سوره کافرون به خامخا وایو. د شپې چې ویده کېږو دا به هم څه کوو؟ وایو. ها دریم
ابو هريره رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې ما د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه اوریدلی دي دریم فضیلت د وظیفو من قال حين يأوي الى فراشه چې کوم انسان خپل بسترې لراغه او د بدغه ټیم کې دا وظیفه ویلا دا بل وظیفه ده دا دریم وظیفه ده لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر دا وظیفه استاد وکیل چې زیوه منظمات په څومره ټیم لګي ګوره ورته لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ټول په لسپینځل سکند ولګیدو چې کله د شپې انسان د کېدو په ټیم کې دا وظیفه وای دا ذکر وکي فضیلت یې څه دی غفرت له ذنوبه د ټول ګناهونه معافي نبی علیہ السلام وای او خطاياه راوي شک یا ذنوبه ټکې دی یا خطایا ټکې دی د چې څومره خطاګانې دنه شوي دي دنه څومره ګناهونه شوي دي وان كانت مثل زبد البحر اگر کو د ګناهونه دومره ډیر وي د ګناهونه دومره ډیر وي د سمندر د زګ عمره سمندر خو په ټول دنیا کې سمندر ډیر دی د دنیا په اعتبار سره او بیا د سمندر کې زګونه څومره ډیر دي کچره د دومره ډیر ګناهونه کړی وي لکه د سمندر د زګ عمره خو کچره دې د شپې د کیږي او دا کلمې وای غفرت له ذنوبه الله ول ټول ګناهونه معاف کی او تاسو سوچوګي په دې 15 سکند باندې چې مونږ دا وایو نو الله رب العزت زمون ټول ګناهونه معاف کوي نو دا به مونږ ولې نه یادو دا به خامخا یادو دا به خامخا وایو هر انسان دا خواهش لري چې الله زما ګناهونه معاف کړي د هر انسان تمنا دا ده چې الله زما ټول ګناهونه معاف کړي دا به خامخا یادوي دا د شپې به خامخا وایي دا ضروري ده چې تاسو دې په یاد کې په پاڼه ځان ته ولیکئ نو چې کله د کېږي او پیرې وایي او چې کومې زنانه چا قرآن نه دی ویلی نو هغه داسې کار وکړي چې دا ځان سره په کاغذ ولیکې او چې کله کور کې ستاسو په کور کې خو به خامخا ستا به یو زوی وي خاوند به دي وي لور به دي وي نوسې به دي په کور کې هغه ته وایي بچی راشه د کېدو چې کله انسان د شپې د کېدو ټیم دی هغه ته بچی راشه دا ماته پیر ووایه نو هغه به درته څنګه وایي هغه به درته وایي چې بیبي یا امي یا مورې وایه هغه به درته وایي لا اله تم لا اله هغه به درته وایي الا الله وحده ته الا الله وحده لا شریک له به درته وایي تم بیا وایي لا شریک له ته به هغه ته وایي چې بچی دا ماته یو ټکی وایه هغه به درته یو ټکی وایي ته ورپسې یو ټکی وایه نو چې ته یو ټکی وایې الله به ستا ټول ګناهونه معاف کړي الله به ستا ټول ګناهونه معاف کړي او دا او چې لس 15 ورځې درته کور کې چوي یاد به دیم شي نو دا ښه نه ده چې مثال په طور ته دا کلمې ولیکې دا حدیث ولیکې ځان سره او که چېرې یو کس قرآن ویلی دی ډېره ښه خبره ده هغه دې ځان سره په کاغذ ولیکي بیا دې وده کېږي نو بیا دې وایي او که چا نه دی ویلی نو نوسیته کور کې یو هغه چا چې قرآن ویلی دی او هغه په دې لیکلو پوهېږي اوس الحمدلله تعلیم ډېر شوی دی هر کور کې تعلیم والا خلک موجود دي په هر کور کې قرآن والا خلک موجود دي هغه ویلی شي نو هغه به درته وایي ته ورپسې وایه تا ورپسې یو پرې ووایي د حدیث خبره ده د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم وینا ده الله رب العزت به ستا ټول ګناهونه معاف کوي دا به خامخا وایو دا څلورم پنځم انس رضی الله عنه فرمایي ما د نبی علیہ السلام نه اوریدلی دي
اذا وضعت جنبك على الفراش وقرأت فاتحة الكتاب وقل هو الله احد فقد امنت من كل شيء الا الموت. انس رضی الله عنه نبی علیہ السلام فرمایل چې کله یو انسان د شپې اوده کیږي دی بسترې ته راغی د اوده کېدو اراده وکړله د سورې فاتحه وویله الحمدلله رب العالمین موږ چې مونځ کې وایو او بیا قل هو الله احد ووی دا خو ټولو له ورځي که نه دا خو ټولو له ورځي که نه کله چې سورې فاتحه وویله او سورې اخلاص یې ووی فقد امنت من كل شيء الا الموت دی با په دنیا کې د هر یو شیز نه محفوظ وي مگر مرګ نه. که چېرې د شپې نیټه پوره ده هغه نیټې بدلیږي نه خو د دین مرګ نه علاوه د هر قسمه د غل نه د آفت نه د جناتو نه د شیطانانو نه به الله رب العزت دی محفوظ ساتي. هر یو کس وي چې زما کور دی محفوظ شي هر یو کس وي چې زما کور کې دی غله رانشي شیطانان دی رانشي جنات دی رانشي نور مصیبتونه رانشي نو دا مونږ ته نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا ویلي دي چې وده کېږي نو سورې فاتحه وایې او سورې اخلاص وایې دا خو هر یو کس له ورځي که نه نو چې کله دا تاسو وایې نو یو فضیلت یې دا دی چې کله الله رب العزت به د هر یو شي نه تاسو امن کې ساتي. دویم فضیلت یې څه دی؟ انس بن مالک رضی الله عنه فرمایي ما د نبی علیہ السلام نه اورېدلي دي من اراد ان ینام علی فراشه فنام على يمينه ثم قرأ قل هو الله احد 100 مرة فإذا كان يوم القيامة يقول له الرب يا عبدي ادخل على يمينك الجنة. چې کوم انسان د شپې اوده کېږي او د سورې اخلاص قل هو الله احد د زر سل پیري وي 100 مرة سل پیري د قیامت ورځ به ورته الله وي ای زما بنده زه جنت ته داخل شه ته په دنیا کې د شپې چې اوده کېدې نو تا یو پیرا تا یوه شپه سل پیرې سورې اخلاص پیلې او د هغې د برکته زه جنت ته دا شپږم فضیلت راغی. اوس د وم مختصره غونته کې د شپې د اوده کېدو په ټیم کې دعا ده مختصره او فضیلت یې ډېر زیات دی چې دا خو چې دلته نه ځې چې دا تاسو ته یادي چې دلته نه ځې چې دا تاسو ته یادي هغه څه شی دی؟ ابو سعید خدری رضی الله عنه فرمایي چې ما د نبی صلی الله علیه وسلم نه اورېدلي دي نبی علیہ السلام فرمایل من قال حینا یأوی الی فراشه چې کوم انسان د شپې اوده کېدو لپاره بسترې ته راشي او بیا څه وایي استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب الیه وایه ما پسې شاباس یادم شي استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب الیه. دا څومره مختصره دعا ده استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب الیه استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب الیه. اوس چې دا سړی وي نو په دې 15 سیکنډ لګي څومره 15 سیکنډ نه. اوس دا چې یو کس د شپې اوده کېږي او دا کلمات وایي استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب الیه اجر یې څه دی؟ غفرت له ذنوبه د ټول ګناهونه معاف شي څومره ګناهونه د په دنیا کې کړي دي ټول معاف شي. نبی علیہ السلام فرمایل وان كانت مثل زبد البحر اگر که د سمندر د زګون عمروي
وان كانت عدد ورق الشجر اگر که په دنیا کې څومره بوټي دي او په دې څومره پاڼې دي دومره ګناهونه د کړي وي وان كان عدد رمل عالج اگر که په دنیا کې څومره شګه ده دومره مقدار سره د ګناهونه کړي وي وان كانت عدد ایام الدنیا یا په دنیا کې چې څومره ورځې دي دومره اعتبار سره دومره تعداد سره د ګناهونه کړي وي صرف په دې کلماتو باندې چې استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب الیه د دې د وجه نه الله د ټول ګناهونه معاف کوي چې اوس موږ نه وایو نو بیا به موږ ظلم وکړو ځان سره ها اتم نمبر ابو درداء رضی الله عنه فرمایي چې ما د نبی علیہ السلام نه اوریدلې دي چې کوم انسان د شپې ود کیږي او دا کلمې وي چې الحمد لله الذي علا فقهر وبتنا فخبر وملك فقدر الحمد لله الذي يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير د شپې ود کېدو په ټیم کې دا کلمات وي دا کلمات او دا دعا وي نو فضیلت یې څه دی خرج من ذنوبه دې د ګناهونو نه داسې پاک شي که یوم ولدته امه گویا چې نن ورځ دې مور زېږلی دی چې کله په کم یو ورځ کې یو ماشوم چې په کم ورځ پیدا شي نو ده خو ګناهونه نه کړی دا څنګه د ګناه نه پاک وي او چې کله موږ د شپې وده کېږو دا کلمات ووایو نو حدیث کې راځي خرج من ذنوبه کیوم ولدته امه داسې پاک شي چې گویا دې د مور د ګېډې نه نن پیدا شوی دی دا څومره ډېر فضیلت شو داسې نور هم ډېر دي خو دا اته تاسو ته مو وي نو دا به تاسو وایې او دا به تاسو